أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، والصلاة والسلام على سید المرسلین و شفیع. یعنی متکی کسان دی، پرهیزگاری کسان دی، سغد خدای شعائر و عزتا کی، قدر یا کی. شاعر الهی چی شدی؟ شاعر الهی اغشیون دی، اغا نخ کی دی، سغه زری ستا تا خدای یاد شی، پروردگار تا دور نغدی کی. اغو شعائرنا یو عظیم ترین شعائر و مصداق نمونه عزاداری ده، متام ده، محرم ده، کربلا ده، ائمه دی، اولیاء الله دی، چه دو ذریعه سا پروردگار عالم تا انسان رسیگی. دو ذریعه دی پروردگار تا رسیدل ده پارا. دغی خبری شکر وکوی پروردگار عالم تا سما و تاسو یواری بیا خدای زندگی را که سیواری بیا محرم عزاداره متامداره رتا نصیب شوی ده. دا څه وړه برخه نه ده، دا څه وړه سیلا نه ده چې انسان ته نصیب شي. قیامت کې برزخ کې اکثر کسان څه ارمان کوي، هغه د دغې عزادارۍ ارمان کوي. اکثر کسان څه هغه قیامت و برزخ کې حسرات خوري، هغه د دغې خبرې خوري چې کاش کې دنیا ته یو وارې لاړ وی، سینه مو والی وی، متام کې ناست وی، جوړېدلي وی. لکه څنګه حبیب ابن مظاهر علیه السلام هغه حکایات مشهور دی چې هغه نه پوښتنه وشي، هغه دا دی چې ما ارمان دا دی چې دنیا ته لاړ وی، د جانان حسین متام کې یو وارې ناست وی. نو دا ما و تاسو ته یو توفیق خدای را کړی دی چې وارې بیا عزاداری رتا نصیب شوی ده. قدر وکوی ده دغی عزاداری، ده میراث ده، سرمایه ده، سیرات ده ده اهل بیتو. که تاسو اهل بیتو سیرات دسترگی وغړوی نه شاید مو باندې دنه کسان اعتراضات کوي، دوی سجده کوي چې عزاداری دا بعد کې ایجاد شوی ده، دا ورسته ایجاد شوی ده. نه، عزاداری ورسته ایجاد نه دی شوی، دا سیرات د ائمه ده، دا سیرت د خود پیغمبر اکرم ده. پیغمبر عزاداری قبل از کربلا کړي ده، کربلا واقع نه مخکې پیغمبر عزاداری کړي ده. اندازه مولا سید الشهدا وړوکی وي، یوه ورځ خپلې لور زهرا سلام الله علیها بیبي ته اللهم صل علی محمد و آل محمد، پیغمبر اکرم د کربلا دستان بیان کی، مظلومیت دستان او ته بیان کی. بیبی او جوړي، پیغمبر او ته جوړي، ذاکر روزه خان متام کون کې د کائنات او عظیمه هستی خاتم المرسلین ده، متام ریدون کی د کائنات او عظیمه ورمنه زهرا سلام الله علیها ده. څه چا باندې متام کیږي، هغه د کربلا سید الشهدا ده. بیبی او ته وجوړي. بیبي بعد کې خپل بابا نه پوښتنه وکړي چې بابا دا راته وایي چې څوک به وي چې ما حسین باندې ژړا وکړي. پیغمبر ورته وایي چې لورې مه خفه کېږه، یو قوم خدای به دنیا ته راولي، هغه به تا حسین باندې ژړا وکړي. هغوی سړي به تا سړی وباندې، هغوی ښځې به تا بیبیانو باندې، هغوی وړکي به تا وړکو باندې شوړوانې کوي قیامته پورې. مجلس عذاب برپا کړی وي. اندیشان څه که تاسو ائمه و زندگی ته سترګې وغړوئ، ائمه و زندگی کې باقاعده عزاداري شوي ده. مولا امام باقر علیه الصلاة والسلام، امام صادق علیه الصلاة والسلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خپل دور کې عزاداری کړي ده. او زماني تقاضې په مطابق، حالاتو په مطابق امام دور کې لږ څه نه څه راحت و، پنځم امام دور کې، شپږم امام دور کې کور کې به مجلس برگزار کولو، شعرا به راوغوښتل، متام به وشو، ژړا به وشوله، عزاداری به وشوله. باوجود دا څه کړي نګرانۍ وه، بیا به ژړا فریاد متام کېدلو. دې حده پورې چې یوه ورځ دوره ژړا وشي چې ښځو ته بیبیانو ته پرده لګېدلې وي، پردې نخ سیټ ته بیبیانې ناستې وي. کله ډېره ژړا وشي، ژړا اخري مرحلې کې وړوکی بچی سوا نمونه و شبیه د شهزاده علی اصغر علیه السلام وي، هغه څه کله پردې نه دسته مولا ته کت کې ویر کی، هغه څه کله
متمیان وکسی کلاکه کلکه ژړه ورته وکي. عزادارو دا ژړه دا متم دا عزادري دا میراث د اهل بیتو دی موږ ته پاتې شوی دی. مولا امام صادق علیه السلام ته یو کس راشي مولا جان مولا ته یې مولا زه کور کې متام کوم مو خلفنای مو بچی مو مخالف دي هغوی مو پسې مسخري کوي مذاق کوي. امام ته یې کار د درست دی صحیح دی عقیده د بهترینه دی کار د جری وسطه مخالفاتو پروا مه کوه. اندیشان سره شپږم امام به چې کله عمرې ته حج ته لاړو مینا کې به باقاعده یوه خیمه جوړه کړه. هغه خیمه به حسینیه وه هغه خیمه به خیمه حسینی وه. هغه کې به باقاعده امام مجلس کولو متام به کولو باقاعده به شعرا راوغوښتل ذاکران به راوغوښتل هغوی به مجلس برگزار کو. اندیشان سره اتم امام دور کې باقاعده متمدري شوي دی عزادري شوي دی. اتم امام دور کې به هم امام مجلس برگزار کولو شعرا به راوغوښتل هغوی به متمونه کول. امام دور کې مشهور شاعر روضه خان مداح دعبل خزعی و چې هغه به اکثر امام راغوښتلو. امام کور کې به اشعار ولوستل امام بو جوړېدو خلخانه بو جوړېده اهل بیت بو جوړېدل. یوه ورځ یې د اشعار ولوستل خلخانه د امام اهل بیت د امام ډېر سخت وجوړېدل. د ابیل یو شعر دا اوږده قصیده دی متام د خپل ځای کې خو زه صرف یوه جمله ونه رخلم افاطم لو خلت الحسین مجدلا یعنی معنی دا دی چې د ابیل خزعی ورمنې زهرا سلام الله علیها ته مخاطب کیږي چې ورمنې کاش کې ته خپله وجود خود کربلا کې کاش کې موجوده وې تا د خپل مظلوم غریب حسین مظلومیت په خپلو سترګو لیدلی وې تا چې کله د خپل زوی مظلومیت لیدلی وې نو تا به ضرور مخ باندې ګذرونه کړي وو او تا سترګو نه به دوره اوښکې جري شوي وې چې لکه نهرونه بهیږي مخ باندې داسې نهر په شانتې وې تا سترګو نه اوښکې بهیدلې وې. چې کله دا شعره د ابل خزعی وکي مولا سخت وژړي ژړا نه بعد امام د ابل سره ډېره مینه وکي محبت ورسره وکړي چې د ابل خدای در باندې رحم وکړه چې تا د ما نیکه حسین مدحي ذکري وکړله ته ذاکر حسین یې. امام کور ته نوځي هغه ته یو کمیس راوبسي هغه کمیس مولا ورکې ټول عمر تهجد المنځونه کړي وي نفلې کړي وي امام ټول عمر هغه کمیس کې عبادت د خدای کړی وي. هغه کمیس مولا د ابل ته هدیې کې تحفې کې ویر کی د ابل نه معافي وغواړي د ابل دینه پورته که چیرې ما سه تحفه رسره وی تا ته مو ما دیر کړې وه. قربان مشام صرف یوه نقطه دینه رو بسم ذاکرانو قدر وکوئ متمیانو چې متم کوي مجلس کوي قدر یې وکوئ. ما او تاسو ته یې د اهل بیتو سیرات زنده ساتلی دی. دوی اجرات ما او تاسو نشو ادا کولی دوی اجرات نه ادا کیږي. دا ما او تاسو دا عقیدې خبره ده چې ته امام حسین په نامې څوره نظر و نیاز کوي څوره عقیدې اظهار کوي. دا د اهل بیتو سیرات دی. بعد والا زمانو کې هم که تاسو وخت آل بویا چې کوم حکومت و هغه کې باقاعده عزادري جلوسو شکل کې شروع شوله بهر به جلوسونه راوتل متمونه به کېدل او لسم رضا باقاعده رسمی تعطیل اعلان شوله. آل صفویه دور چې کومو صفوي دور چې ایران کې یو شیعي حکومت و هغه کې باقاعده رسمی شکل اختیار کو دغه عزادرۍ ویلې چې څومره فرصت و مهلت و ازادي شوله اندوره اهل بیت و اجازات و چې د عزادري څومره وسیع کوای شوی وسیع یې کوی او دا د خدای وعده دی پیغمبر کلام دی إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. دای ما او تاسو کار نه دی دا د خدای اراده دی. دای ما او تاسو کار نه دی دا د پروردگار عالم مشیت الهی دی چې دا عزادرۍ به کال نه بل کال ته ورځې نه بل ورځې ته رونق پیدا کوي زیاتیږي به وسعت به پیدا کوي چونکې کماوای نشي که هر صورت طاقتونه طاقت استعمال کیدی په خلاف. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد و آل و باقاعده بعد والا دور کې مقاتل ولې کوي شول مقدس اردبیلی د صفویه دور کې وو
شیخ بهایی بزرگوار صفویه دور کې و، دوی بقاعده کتابونه ولیکل، مقاتل ولیکل، د روضه خانه والا مطعم والا بقاعده کتابونه ورباندې ولیکل شول. اندیشان سه امام رضا دور کې هغه مشهور روایت تاسو ډېر اورېدلی دی، زه صرف څو جملې ونن سې مختصر ذکر کم. څه اول محرم څه کله راغی نو مولا امام رضا حضور کې د مولا ډېر عقیدتمند صحابي شبیب ناس و، ریان بن شبیب زوای و. امام ودی چې ابن شبیب ان كنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی فانه ذبح كما يذبح الكبش. ای ریان ابن شبیب کچیری ژړا د چی شي تراشي بیا د ژړا حقدار د ما نیکه حسین دی. کچیری چیته د ژړا راغله، کچیری ګیلمان شولې، کچیری پلار نه جوړېدې، مور نه جوړېدې، کچیری و مرحوم نه جوړېدې، بیا اول د ما نیکه حسین نه وژړه. ویلې چې کربلا کې ما نیکه حسین داسې ذابح شو، قاتل شو لکه یو حیوان ذابح کېږي. زه به مولا ته یوه جمله دا یم که مولا جان ته د یی څه حیوان، زه به دا ویم څه حیوان سلوک شوی وی کاشکې حسین سره. مولا سجاد و د حیوان ذابح شولو نه جوړېدلو. څه کساب نه پوښتنه کوي، څه کساب دا راته وایه د کوم حیوان څه ته ذابح کوي دي ته د اوبه ویر کړي دي که نه د دې ویر کړي. څه کساب ورته وایي څه مولا مسلمان یو، څه کوم حیوانات ذابح کوو اول اوبه ویر کوو، اوبه څنګه نه ویر کوو. مولا کربلا ته مخ واړوي، سلام وکړي، السلام علی ابا عبدالله الحسین، بابا حسین تا باندې ما سلام وي. سوره مظلوم وي ته حیوان ذابح کیږي او بد ویر کوای شي، تا مظلومیت ته ما سلام وي. ست کربلا کې ظالمانو درې ورځې تګ شهید کړلې. خدای در باندې برکات کړي. دا امام مقصد انده دی چې دغه میاشتې استقبال کا کوي، ژړانې وکوي، ورمنې زهرا ته که هدیه پیش کوئ، سترګو اوښکو هدیه ورته پیش کوئ. که چیرې غواړئ چې محرم کې مه دخلېدله قبوله شي، که ورمنې زهرا څه غواړئ چې قبول شوئ نو سترګو نه دوې اوښکې څه بیبي ته پیش کوئ، اندې ذریعې سره تاسو قبولیت سند تاسو ته میلویږي. د سوای تاسو صحیح طریقې سره استقبال د محرم وکړلو. مولا سجاد اصل وارث د حسین ابن علی علیه السلام دی. ورمنه ولیا بیبي شریکة الحسین وارثه و د مولا سید الشهدا. او دا ازدری، دا متمدری، دا سینزنی، دا نوها، دا ذکیری، دا جلوسونه موته میراث پاتې شوی دی د مولا سجاد علیه السلام او د ورمنې ولیا بیبي طرف نه. 15 کاله ما او تا به څه ژړوي، ما او تا به څومره وژړو حسین ته. مولا سجاد علیه السلام 15 کاله خپل بابا حسین ته وژړېدلو. مولا سجاد میراث د ازدری، متمدری د مولا سجاد میراث دی، چونکې مولا دور کې کړي نگرانی و سختی ډیره وه. امام به انفرادي شکل کې مطعم کولو، مجلس به کولو. امام به داسې طریقه اختیاروله څه چېرته به وړې بچی سره وړوکی بچی ولیدلو، بیا به وړوکی اصغار په زړه شولو، بیا به سجاد مولا په ژړا شولو. چېرته به خونې نه د علمدار زوی فضل بن علمدار ولیدلو، مولا به مخ واړولو، کربلا ته سلام به وکړلو، سلام وی کاکا عباس تره عباس تا باندې. دا جمله به وکړله چې دا د هغه علمدار زوی دی، د محتره کاکا عباس زوی دی چې هغه خپل ځان خپل مولا باندې قربان کړلو، هغه خپل وړمندونه خپل آقا باندې فدا کړلو، هغه خپل سترګې مولا باندې قربانې کړلې. چېرته به مولا اوبه ولیدلې، مولا به اوبه اول نه چیکلې، اول به کربلا ته مخ واړولو، اول به د مولا حسین تنده یاد کړله، بیا به اوبه چیکلې. مولا به کله کله وضو ته څه اوبه کېږدولې شوې، مولا به دوره وژوړېدله څه د وضو اوبه به د وضو قابلې پاتې نه شولې. مولا به کساب ولیدلو، کساب ته به په ژړا شولو. مولا به ځوان ولیدلو، علي اکبر ته به په ژړا شولو. مولا به نوجوان ولیدلو، قاسم ته به په ژړا شولو. مولا نیوارزی و روی پختنه کی مولا جان ډیر د ژړې، مولا اکثر تو کسو ژړا حالات کې مولا ژړان دوره ډیره شڅ تو وکړله. امام دوتی روی انصاف د نه وکړلو، یعقوب نه یوسف ورک شوی وو،
زنده و ما سي سترګې ژړا